پاکستان کرکټ بورډ د شان مسعود نه د ټیسټ کپتانی اخلي خصفه الفاظو کې ولویل دي چې خپل د کپتانی نه استعفا ورکا کپتانی په خپل پریدا په خپل سایډ لاین شه او کچریتا په خپل کپتانی پرې نه خنو بیا به د مونږ لري یعنی له سګلار ګران نه ده هغه دینه مخکې هم د کپتانی داسې بولډ فیصله کړې دي چې د عوامو د سپریشر نه د غي سیر نشته دي ګور اوس محمد رضوان ډراپ کړي د ون ډے ټیم نه د استرالیا خلاف چې کوم ون ډے سیریز دی پای کې محمد رضوان ډراپ کړي دی چې بغیر د سګونا نه یعنی په ون ډے کې تیر شوی چې کوم ریکارډ دی د پاکستان د ټیمو نو ون ډے کې زیات سکور سلمان علي آغا او ورپسې محمد رضوان جوړ کړي تیر شوی کال نیم کې محمد رضوان ټاپ سکورر دی او هغه په ون ډے کې ډراپ کړي دی او شاداب خان چې هیڅ قسم پرفارمنس نشته دی او هغه ټیم تراويشته دی نو پاغه خو لري د پاکستان کرکټ بورډ باندې سختن کې دونه کیږي خو خبره مقصد میدار چې شان مسعود ته ویل چې په خپل د کپتانۍ نه استعفا واخلله لکه الریډي په پاکستان کرکټ بورډ باندې دا وخت سختن کې دونه کیږي ورکوس د شان مسعود نه کپتانی مخلي نو بیا په نور هم تنقید کیږي نو پاکستان کرکټ بورډ شان مسعود ته ویل چې تخپل استعفا واخله شنی په مونږ باندې ګوته سو کوچته نه کی اوس د شان مسعود کپتانی چې کمدا ناکامه کپتان دی داغه فیصله هم داسې بولډ فیصله نه وي داغه د ریویو واغشته دغه فیصله د بنگلاديش خلاف مونږ وکړي چې ټولې غلطه فیصله فیلډینګ سیټ کېدو کې هم شان مسعود ډیر زیات ډیفیکلټیز فیس کړل لاست چې کوم سیریز بنگلاديش سره تیر شو نو کې کمپلیټلی د شان مسعود کپتانی ایکسپوز شو شان مسعود ښکارا شو هایلایټ شو نو څه خلکو لداغه حقیقت معلوم شو او خلک اوس از کیپټن خوخای هم نو اوس لکه زدا نه یم چې دنه کپتانی نه دی غشتل پکار خو اوس د پاکستان کرکټ بورډ پلان دار چې نیکسټ ټیسټ کیپټن سلمان علي آغا کی سلمان علي آغا لا د ټیسټ کپتانی ورکي د ون ډے کپتانی عمر شاهین افریدی ته ملاو د شاهین افریدی عمر ون ډے کپتان برقرار پات شو ټي 20 کپتانی کې د سلمان علي آغا لوالي او سلمان علي آغا د ټیسټ کپتانی ورکی یعنی شان مسعود نه کپتانی اخلي او زیات چانسز دي چې سلمان علي آغا له ورکی د بابر اعظم حواله سره هم ډیر خبرونه راتل چې بابر اعظم له کپتانی ورکی نو کې د شي بابر اعظم له د وایډ بال کپتانی ورکی د ریډ نه د وایډ بال یعنی د ټي 20 او د او ډي آی کپتانی کې د شي بابر اعظم له ورکی او کچری د شاهین افریدی د سیریز خراب لاړو از کیپټن شاهین افریدی ناکام شو یا دغه فیصله ناکام شوه نو بیا شاهین افریدی هم خیر نشته کې د شاهین افریدی نم د ون ډے کپتانی واخلي جی خدا وخت په ټیم کې دوه کلاډیان داسې زوینه مچای سره خ سترانګ پرچی ده یو خو شاداب خان دی چې د سخره ډیر قریبي تعلقات دي پاکستان کرکټ بورډ سره د سکلین مشتاق او بل شاهین افریدی دی چې دغه د سخر اسټابلیشمنت سره ډیر قریبي تعلقات دي فورټ سره مطلب نور محسن نقوی سره نور داسې کم اسټابلیشمنت های فای خلق دي نو هغه سره د شاهد افریدی ډیر قریبي تعلقات دي نو شاهین افریدی د ټیم نه ډراپ کېدل او شاداب خان د ټیم نه ډراپ کېدل لږ داسې مشکل غونډه مال ښکاری خو خیر دا شان مسعود حواله سره اپډیټس راغلي او تاسو د حواله سره لري کمنټ لازمي وکړئ